أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ورسو استامور پلار ځان سره اوچت کړو ورفع اوچت کړه به هي مور پلار څو دا تروري و مور نه و قران مور ویله منګي چې مور یوسف مور ژوندې و العرش تخمالي وخروا معنا پریواته له دی الله یذ قشان یوسف له سجده کوونکی کزمیر الله راځي کی به دې توري سجده شکر چې نعمت الله درکړي پیدا شو تشل الله له ولويګا یہ یوسف له سجده وکړه سجده اکرام دې په دین کې دا چي شو په تعبیر وي خو ما بینګ سلوي کاله اتیا کاله شپږ درش کاله سو بیا کاله ظاهر دا مناتیا کاله ډیره مسافه وا قانون دار او شیسو په اول خبره شروع کړي وقاله پلان اور شروع نکړه کله چې پلان په دې حال د بچی سره مخامخ شي مفسرین وایي نه خو دغه حالات غریب نیولې خبره نشي کولای نو یوسف علی السلام د پلان د ذهن بدلی په بل خواږه ګور پلان عجیب خو مالی دلو ستوري مار په سجده شو پلان او پلان او پلان چې داغه داس غړ نه لرم وقالو ویله اے پلان سما ها صدا چي تعبیر د خوبونو زماره من قبل وړاندې قد جعلها ربي يقينا غرز ولو دي رب زماره شتني وقد احسن بي وشور دوی شکر خپکیګه ما سره الله ډېر احسانونه کړی هغه نو مطالبه وکړه بچی ته خواته کاله مانه جدا وي اتیا کاله د دې اتیا کاله چې مختصر کارګزاري خو یا صدر باندې تیر شو خلک خلک ملګرو مطالبه کوي کنه چې زندان لاړی سره وشو دوس خبر شروع کړه وقد احسن بي الله ما سره ډېر احسان وکي اس پارټیم چې راوي سمنه سجن زندان دا وجا بكم او تاسو راو شه د اطرافنا من بعد ان رشیدنا چې پسات اچولو شیطان بیني په ما بین زما درونو کې ان ربي یقین دارب زما چې لطیف بارک تدبیر جوړون کې دې شو غواړي لطیف معنا محسن بارک بین دي انه یقین داشره هو العلیم الحکیم ویم دې حکمت والا دی وس الله له توجه کوي چې وردا ټول کار الله وي چې بنو اشاره دازو وشوي کنه معمولی ټک به نه کړي وردا کار منغو کې دا کفار خو موږ مات کړي اصلي مجاهدین خو منغو وس په کې دوی رواته نیغ کیږي نه الله لزان سپاره ته بچي استاد جهاد سي رب يا رب زما قد مانا یقینا تارا کړه مال من الملک حکومت ودل دکړي مال من تعویل الله حدیث تعبیر د خوبونو فاطر السماوات والارض اے پیدا کون کې اسمانونو د زمکه کې تزما دوشي په دنیا او آخرت دنیا او آخرت کې وفات مې کوم شمن منقادا یو ځمه کې بشوالهین د نیکانو سره عجیب دعاګانی حکومت دراکه یو ویم د تعبیر علم دراکه دنیا کې هم دوش آخرت کې الله نے کان سره مې ځکا وز رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب واقع د یوسف داتا صلی رسول الله بیان کړه څه مخیل نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې موجودو نه دینه معلومه شو چې دا دل چا خو دي الله منه پکار دي ذالک الله اذا خبرون د غیب لري مونږه وحی کو الیک تعالی وما كنت لديهم وتنويذ اسراء اذ اجمع وامركم الله شکل راجمه کې خپل جرګه وهم يمكرون ذيك ولا مشورا چې څه بوکو ورسا کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی وما اکثر الناس ندي اکثر د خلق اگر کته رسوګي په دعوت کې نه په هدایت ایماندار ایمان نه راوړي صرف په دعوت جاری ساته نور کو څوک انابت پکې ایمان براوړي کني نه دی راوړي جواب د سوال دی پیغمبر چې دعوت کوي د خلکو انکار کوي کې دي شاو پیسې غوښتي نه تاسو نه کړی د دوی نه ای پر دعوت نه اجرند مزدوري انو ان دا الا ذکر للعالمین مگر دا یاد شه لپاره د مخلوقات ورسا کې زجر دی
بالاعراض عن الآيات. حاصل بدئی مشرک انسان چې زمانه توحید علامه وګوري ایسه ته مخواړي زمونه الله خپل کار کوي څومره بددا ډیر کرت الله من آیات نه خر توحید په سماوات والارض براسمان لاندې اسمګه کې داخل ګور تیریږي علیه پاغه باندې وهم اودی شي عن هدیغه مورزون مخاړون کریم کوي ګوري دا کار الله کړی لیکن د دې باوجود می ستې مخواړي بل تر باندې روان شي تفصیل دی اراس ایمان نه راوړي اکثرهم اکثر د خلکو په الله باندې الا وهم مشركون مگر دا مشرکین. امام ارشد المانی کې به خیرام کړي ودا د الله برباد کې شنجونم زید مشرکین دمرا. عبد الله بن مسعود با د ماشومان د غاړې نه شینه کټول کړه دا آیت دی ورته ویلي ورسره کې تخفیف دنیوي الله دې دنیا عذاب مرাজি افامنو کې معنا دا امن ده اي دوی په امن کې ان تيوم شراب شدوی لرا یو پټون کې من عذاب الله د الله د عذاب نه یا برا شدوی لرا ساعت قیامت بخت الناسافا وهم لا يشعرون حالا شدوی پویږي نه دین په امن کې نه نش امن کې نه ول به الله د عذاب نه هریږي نه یره وکي وس علاج بیان نه د پاره د فل عذاب دي کې اشاره د صدق د نبی را چې نبی صلی الله علیه وسلم دشتنی لري الته ویری عذاب راځي دلته لري علاج باندې معنا قران او سنت له خل دعوت وا علاج په خپل وشو قل معنا وایا هذه سبيل الاسماء الارض زخلق را بل من الله اذا الله توحید لا على بشیرت فعلم باندې بشیرت اناسو او چا چې ما ته بيداری کړي چې توحید دعوت ور کوي او سبحان الله معنا واقول سبحان الله زده شوی ما پاکی د الله لره ما انا من المشرکین زنه يم چرته د مشرکانو نام ورسره کې جواب سوال دوی ویل دا خبره موږ نه منو چې تر رسولي دغه ته بشری آیات کې الله جواب کې جواب حاصل لاره چې څومره انبیاء الله را لګري دا ټول انسانانو نو اېدا اعتراض پیغمبر باندې بیزې دي خو نه بالکل دی وما ارسلنا موږ نه لګري من قبل کسان وړاندې الا رجال مگر سړي وای کړه موږ یې ما غویل من اهل القرى دې کلیوالنا اين ګوري فلار نه ګرځي پسمګه کې فینظر شو وګوري کیف کان عاقبت الذين من قبلهم څنګه شان جام دا مخ خلکو الله برباد شو وس ترغیب اخرت لا حاصل بدی چې انسانانو اخرت سره ګور ډیره مینه پیدا کړي ولدار الاخرته خامخا کور سنه خیرون غره دي للذین انسانانو لا چې دی یریږي د الله نه انکار د رسول نه کوي افلا تعقلون دمر عقل کار نه لای آیات دلیل پدی انسان به جنت ته داخليږي خو لیکن د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري ورڅه کې تسلی دې اتر مخ سرداري آلته چې کور سنه هغه غره تقوا والا ده دلته تقوا والا سودي چې نبی مانی نه دی هغه شریف کوي دې حتی کې تعلق تر ارسل نه پوره دی یتر تراخ نه سرنا پوره دی یدا ځن کړه معنا د غالب ګمان کله خطرات قلبیه به دې زمير کې زمير راځي منکرین لا رسول الله تابعدار ولا مجموعه ولا که رسول الله راځي شنو درې احتمالات خطر قلبي یې د نږدې په معنا ده یہ الزام د مخاطب دی په هغه سمانه شغله شوینی مرتبه ده وجبو کوم دوه خبره دی مشهوره شغله بل معلومه اول نسبت رسول الله ده به دا معنا ده چې غلط شول په بیان کې یا مخفف د مشدد نه لکه څنګه چې عائشه ویلي نو به اتباع رسول مراد نه معنا بدای حتی تر دې چې نو امید شو رسولان د ایمان د قومنا یقین راغی انهم دوی شری خطا شوی په بیان کې
وجبو کې معنا خطا فی البیان جاءهم الله وراغه دې نصرنا کوم مکزمن موږ نجات ورکو شاله شو غواړو نشي په واپس کړیا سنا عذاب زمون ان القوم المجرمين د مجرم قومنا اس ګرځینا ورسا کې صدق نبی صلی الله علیه وسلم قرآن دې صدق الله او تشریح کوي حاصل بدای چې قرآن د الله رښتینی کتاب دی لقد كان يقين اشتري الله په بیان د دې کې عبرت اوري الباب خوندان د عقل لرا ما كان نه قرآن حدیث نه خبره یفترا چې ځان جوړ کړی شي ولكن سمعنا انزل فل دا نازل شوی دی تصدیق الذي دپاره تصدیق دا چا چې دنه مخکري یو خدای مانه چې دا قرآن شته ذکر واقع صحیح دا واقع پر مخکې کتابونو کې ذکر ده په دې نامه په دې کې د احکام او عقاید بیان شول په دې کې بیان شو ستر دلایل او دا رحمت دې یقین والا لا وتفصيل كل شيء عند عرش وذات کې هدایت دې رحمت دې قوم یؤمنون ایماندار قوم لا رحمت بعد العمل سورۃ کې امتیازات دا و تفصیل د واقعې یوسف علی السلام اصل قصص ورته ویلي دی ویلي یوسف رسولان الله را لګری دا ټول ناری نری بشارت او نجات ایماندار ولرا